السلام علیکم. یو باچا و نو هغه یو ورځ دربار کې باتینګن پخ شوي وو. نو د هغه باچا به په هغې وخت کې موډ خوښه و یا و پې باتینګن ډېر ښه لګېدلي وو. نو ډېر صفت یې وکړو، یاره وی ډېر زبردسته سبزي ده، ما له خو یې ډېره مزه راکړه. دربار کې دا چمچې ډېرې زیات دي. نو باچا سره چې وزیر و هغه ورته وي باچا صاحب دا سبزي خو د باچایانو سبزي ده، ته یې د ښکلي رنګ ته وګوره او په دې سر تاج ته وګوره، بالکل د باچایانو غونته تاج دی. نو باچا ډېر خوشحاله شو. یو هفته 10 ورځې پس بیا باچا صاحب ته باتینګن پخ شوي وو چې هغه وخوړه نو بد پې ولګېده. نو باچا صاحب وی یاره دا څه فضول سبزي ده. نو وزیر خو بیا چمچه هغه خو د باچا صاحب منله، وی دا څه فضول سبزي ده جی، وی د تور شکل ته وګوره او وی له باچایانو نخرې کوي، په سر تاج مې خودي. نو باچا صاحب د وزیر نه تپوس وکړو چې وزیره عجیبه خبره کې بله ورځ تا وی چې د باچایانو سبزي ده او په سر تاج دی، او نن ته وایې چې بد شکله دی، رنګ ته یې وګوره او لا د باچایانو نخرې کوي، په سر تاج مې ایښودی. وزیر ورته وایي باچا صاحب زه ستا نوکر یم، د باتینګن نوکر نه یم. دا خبره مې د باتینګن پسې په دې وکړه چې د الیکشن کمیشن دا خیال و چې د تحریک انصاف نه به نښه والو او دوی له به داسې بېعزته دغه ورکو نښې، نو هغه باندې به دوی شرمندهی او خلکو ته هم پته نه او د خندا به شي. خو زه درته وایم چې د عوام کې کله شعور راشي نو بیا د هغوی نښه بیټ یا باتینګن نه، د هغوی نښه خپل لیډر دی. او باتینګن چې په دې 10 ورځو کې څومره مشهورتیا ومونته نو دومره میا نواز شریف په 40 کاله کې نه ومونتی، او د 40 کالو سیاست والا یو باتینګن په 10 ورځو کې دفن کو. او میا نواز شریف بم دا ګیله کوي چې ظالمانو زمو دومره لاډ لا کړم چې اوس رانه باتینګن مخکې دی. او د خوند به دا کوي چې کله الیکشن وشي او دا ریزلټ را شروع شي او بیا وایي چې باتینګن شیر له شکست ورکو، کټ چې دی نو شیر ته وتښتېدو، چمټه د شیر نه مخکې ده، نو څومره به خوند کوي چې دا ګډې وډې نښې د دوی دا ټول پراجیکټ په سون لاو کی. عمران خان وایي چې دا لندن پلان دی او په لندن پلان کې دا ټول ادارې ورسره شامل دي چې یو کرپټ سړی به بیا په مونږه مسلط کوي. او هغه یو 15 دغه ویلو یو کال مخکې عمران خان ویلو چې دوی به اول ما گرفتاری کو، بیا وی چې په ما به جعلي اف آی آر کوي، اف آی آر جوړ کړي، بیا وی چې ما به نااهله کوي، نااهله کو، بیا وی زما پارټي باندې به دومره ظلم کوي چې ابا ماته ای ماته کړه. خو اخیری خبره کړې و وی چې دې نه باوجود بم پارټي زمون پارټي به الیکشن ګټي. نو دغه یو خبره ده چې په 8 فروری باندې په ګڼ تعداد کې راوځي چې د دوی دا لندن پلان او د دوی دا ټولې منصوبې ناکامه شي. دوی ستانه هر څه حق اغستی شي خو د ووټ طاقت دنه نشي اغستی، او د ووټ طاقت ستا په لاس کې دی. دوی بوس یو بل مایوسی پیلاوي چې اسیم نواز شریف راولي نو مړه زما ستا په ووټ باندې څه کیږي. دا دوی یو پروپاګاندا کوي او د دې پروپاګاندا ناکامولو لپاره ضروری دا ده چې تاسو ټول سره د مور پلار رور خور گاونډي تر ماما چاچا چاچی ټول په ګڼ تعداد سره ووټ له لاړ شي او ووټ واچوي، نو اله به د دوی دا ټولې منصوبې ناکامه کیږي او د فرسوده نظام له به مونږ شکست ورکو، عوام به ګټي. او چې عوام را بیدار شي نو هغه ملکونه ترقي کوي. زمونږ ملک کې عوام په یو سازش باندې جاهله ساتلیو، د سیاست نه بهر ساتلیو، په دې وجه باندې د دوی هر کار بکېدو. خو چې عوام را بیدار شي په سیاست کې حصه والي نو بیا به د دوی دا ټولې منصوبې ناکامه کیږي. او دا خبره په ذهن کې وساتئ چې ارسطو 200 کاله مخکې ویلو چې کله شریف سړی په سیاست کې حصه نالي نو رزیلان به مشرانی. کو ماوتا سیاست ته نه راځو، ماوتا پکې برچر کوي حصه نالو، ماوتا د صحیح نماینده انتخاب نه کو، نو دغه بدماشان غلاګر دا منی لانډر به زمونږ لیډران او په مونږ به حکمرانی کوي. نو په 8 تاریخ باندې پوره منوسه خپل احتجاج
پرامن طریقې سره کوي او یو کار دا وکړي چې هر سړی خپله کیمره آن ساتي. دوی به دا منصوبه جوړي چې کیدی شي د 8 تاریخ نه یو ورځ دوه مخکې او یو ورځ دوه پس سوشل میډیا بند کړي، خو چې ستاسو سره د هر غلا ثبوت وي، د هر ظلم ثبوت وي چې هغه مونږ بیا په سوشل میډیا باندې شیر کیږي، نو د دوی کو په غلا د الیکشن ګټي، خو انټرنیشنل کمیونټي به په دې اعتبار نه کوي ځکه چې دغه د غلا ثبوتونه به د هر چا سره په لاس کې او په سوشل میډیا به ټولې دنیا ته ښیي. نو په 8 تاریخ خپل حق استعمال کې ووټ لوزي په څومره ګڼ تعداد چې وزي تاسو. دوی به په یو حلقه کې 10,000 جعلي ووټونه اچي، خو چې 50,000 خلک راوځي او د دوی خلاف ووټ واچي، نو دغه 10,000 ووټونو به هیڅ حیثیت پاتې نشي. امید لرم چې د پاکستان وفادار خلک به ټول په 8 تاریخ پرامن اوسي او خپل ووټ به اچي او دغه مافیا بدمعشانو غلو له به شکست ورکړي. سوچ به وکړي، په سوچ کې څه ګناه نشته.